بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا قال أصحابنا: إذا نظر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح نذره، لأنه نذر بصوم مشروع، وكذلك لو نذر بالصلاة في الأوقات المكروهة. وليس يبدي فصل کی د نهي باشرو من د نهي تعریف کړو. موږ ویلو نهي په لغت کې منی ته ویل کی او په اصطلاح کې واستدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. اغا طلب کول دي د فعل پر خودو په قول سره دا غچانه چستانه مرتبه کې کم وي، او یا قول القائل لغيره لا تفعل على سبيل الاستعلاء. او به ویلو چې نهي چې دا تقاضا د حرمت کې موجب د نهي د حرمت دی. به ویلو نهي په دوه قسمانه ده، یو قبیل عینه ده، یو قبیل لغیره ده. قبیل عینی شاته ویل کیږي چې داغه په ذات کې قبح وي، د غیر د وجه نف کې قبح نه راغلي، ذاتن هغه قبیح وي، لکه کفر وغیره مثالونه وو. ابونګل د دې حکم دار چې دا اصلا غیر مشروع وي، په دې کې بالکل د مشروعیت څخه امکان نه، اصلا غیر مشروع. او دیو نمبر دا قبیل غیره، دا قبیح تویل کې منهی عنه تویل کې دا غفیل ته چاغي کې قبح د غیر طرف راغلي و، ذاتن هغه کې قبح نه و، لکه د اختر پر زمانه روزنی ول وغیره مثالونه. او د دې حکم مونږ ویلو چې دې کې دا ذاتن غیر مشروع نه بلکې ذاتن مشروع وي، د غیر د وجنه دې کې عدم مشروعیت راغلي. ابه موږ د هر یو قسم دو قسم جوړ کړیو کو سوچې مې ورته. بهرحال امین زول خبرداري چې په دوه قسم باندې د قبیل عینه او قبیح لغیره. قبیل عینی حکم بیات ساتي او تعریف قبیل عینی چاته ویل کیږي چې هغه په ذات کې قبحي، او قبیل لغیره چاته وی چې هغه په ذات کې قبحاني د غیر د وجه نه راغلي. دویم د دې احکام چې دا بیات ساتي. قبیل عینه حکم بدای چې ذاتن بغیر مشروع وي، یو حکم مشروع په دې باندې مرتب کړي نشي، په قبیل عینی باندې حکم مشروع به نشي مرتب کړي ځکه ذاتن غیر مشروع وي. او قبیل غیره ذاتن مشروع وي، د غیر د وجنب کې قبح راغلي، لہذا مشروع احکام چې دي احکام مشروع په دې باندې مرتب کړي شي. اوس موږ نه سبق پټول پدې کې دي چې قبیل غیره کې قبح د غیر د وجن راغلي، لہذا احکام په دې مرتب کړي شي ځکه ذاتن دا مشروع دي. مم دا خبره کړو چې نه د افعال حسیهونه وشي. افعال حسیه افعال په دوه قسم دي، افعال حسیه افعال شرعیه. دا خبره خو د شوی دم بار بار ویل. افعال حسیه غفال ته ویل کیږي چې په حس باندې معلومیږي، پته لګي خپل چې شرع نه پته لګیدل چې دا قبح دا او کبه کې قبح نشته دي. او افعال شرعیه چې هغه تحقق په شرع باندې موقوف وي. افعال حسیه چې هغه تحقق په جندل الله په شرع نه موقوف. او دویم تعریف مولا آسان دی. افعال شرعی حسیه چاته ویل کیږي چې د شرع د ورود نه مخکې څنګه او د شرع د واردېدو نه پس مکه شان شرع کې څه تغییر نه راوستل. او افعال شرعیه چې د ورود د شرع نه مخکې یو شانو خو چې شرع به وارده شول بدل کړه. دې لپاره آسان مثال لکه صلات شرع نه مخکې دعا ته ویل کېدل، شرع چې په وارده شول هغه ارکان مخصوصه وته وي. دغه شان زکات صوم وغیرہ صوم مطلق بندیز ته ویل کېدل، شرع چې په وارده شول بدل کړلو. د نیت سره د درې شیونو نزان منی کول په ورس کې علم دې کنه. نبیم دا حکم لګولیو چې عمومي تور باندې نه د افعال حسیه نه وشي، هغه تعلق د چا سره قبیل عینه سره، او کله افعال شرعیه نه وشي دغه تعلق زمنګ د حناف په نظم دي تقبیح لغیره سره. شافعی وي دغه تعلق هم قبیل عینه سره. دا مسله شوی کنه. خو یاد ساتي دا حکم چې مونږ کوم ولګو چې نه د افعال حسیه نه وشي هغه تعلق د قبیل عینه سره. ها دا ال چې قرینه نه موجوده، که قرینه موجوده و به خبره چې دا قبیل غیره نه دی، اگر کفال حسیه دی به قبیل غیره نه، او که قرینه موجوده شول به خبره چې دا د قبیل عینه نه دی، اگر که هغه افعال شرعیه وي به هم د قبیل غیره نه حسابيږي.
وینه شو لعینه به حسابيږي خلی عینه افعال شرعیه دي هغه مونږ ویلو د قبیله غیری سره به تعلق وي قرینه موجوده شوله په دې خبره چې د قبیله عینه دي به قبیله عینه اړو ورسې دا څه تفریعات بشي وعلى هذا قال اصحابنا اذا نظر بصوم يوم النحر اوس مونږ یې بدل ته تفریع په دې خبره ده چې کوم افعال شرعیه وي توجه هغه کې نه راشي دغه تعلق د چا سره قبیله لغیری سره قبیله غیری ذاتن مشروع وي غیر د وجنه دا خبره باندې راويګه دا تفریق بده دا چې افعال شرعیه دي نه تراغلی دا او افعال شرعیهونه چې نه یوشي هغه تعلق د چا سره قبیل او قبیله غیری چې هغه ذاتن مشروع وي لہذا بده معنی احکام چې کوم دي دا مرتب کېدل شي لکه ذاتن دا مشروع دي لکه مثال یو سړی د اختر د ورځې د روزې نظر ومنلو زن روزه نیسم نظر یې ومنلو مونږ وی نظر یې صحیح دی ښه ځکه دې کې قبح چې د غیر د وجه راغلی ذاتن خروجه مشروع شي دی قبح کې نشته دی خدای الله د مل مصوب نه کې راز راځي دی د وجه نه کې قبح راغلی دا لہذا د حکم په مرتب کې دی شي نظر یې صحیح کیږي خو نه دی نسی سباله به ونیسي بلې ورځې چې کله د مکروهات اوقات ختم شوه به روزه ونیسي یګي امدا غشان زګره بل برستيو وعلى هذا قال اصحابنا بنا بدی باندې څه مطلب بنا بدی یعنی احکام شرعیه چې نه وشي هغه تقاضا د تقریر کوي یعنی احکام په مرتب کې دي شي ذاتن مشروعي قال اصحابنا اذا نظر يسري نظر منلو بصوم يوم النحر دروجين ولد اختر دورزي وايام التشريق او دغه شان د ایام تشریق یمنلو لسم یو لسم دو لسم ورځي غټ اختر کی يصح نظره نظر سید لانه نظر بصوم زکدا نظر داسې نظر دی چې نظر بصوم مشروع یو مشروع ریجی نظر دینو وكذلك لو نظر بل مثال يسلم لي سب اوقات مکروهات اسبجني غروب افتاب وقت طلوع افتاب او زوال ټیم کې دا اوقات مکروه دي نبی رسول الله دې نه منع کړی دی په دې کې د مونږ کول نه سجدي کول نه منع کړی دی خو کې وسړي په دې کې مونږ شروع کو نفل مونږ شروع کو تاسو په بدل چې لازم نفل به شروع نفل چې زوک شروع کی نظر لازم نفل به شروع علی مسلم وي یو سړي نظر منو سبب د اوقات مکروه کې نفل مونږ کوما مونږ وای دا نظر صحیح دی ځکه چې په دې منځ کولو کې څه قبح نشته دا قبح چې منځ کې راغلي د وخت د وجنه غیر د وجنه کې راغلي دا درې اوقات چې دي د شیطان اوقات دي دي کې خلک د شیطان عبادت کوي دي کې سجده هم کوي نو قبح د چا د وجنه راغلي سجاده غیر د وجنه چې د غیر د وجنه قبح راغلي ذاتن مشروع دی لہذا نظر صحیح دی ښه باقی دا اعتراض په لازمیږي چې لکه په دې اوقاتو کې یو سړی منځ کوي دا خو د حرام ارتکاب کوي د حرام ارتکاب کول ورسره لازم راځي خامخابر حرام ارتکاب کوي څنګه نظر صحیح کی وای نه شولې په دې اوقات کې څوک مونږ کوي چې څو ورسره لازم راځي حرام ارتکاب مونږ جواب ورکو چې د حرام ارتکاب ورسره لازم نه راځي ولی که یو سړی په دغه درې اوقات کې مونږ شروع کی او هم دسې ولاړی مونږ وګت کی او صحیح ټیم ته ورسیږي هغه پورې مونږ لا چالوي نو ټول بنسبانه دا مون صحیح دی نو ګوري شروع پکې کړی دا مونږ شروع کړل سره دین چې د حرام ارتکاب رانه لې کدا لازم وي د حرام ارتکاب پکار دا و چې د اوقاتو کې مون شروع کوله په هر وخت کې په هر صورت کې پکار دا و چې به حرام ارتکاب راتله دلته یو صورت کې هنر راځي نو لازم نشو کا وګورئ وكذلك امدغ شان لو نظر يسري نظر منول بالصلاه في الاوقات المكروهه ومنس كولو په اوقات مکروه کې يصح نظر سید لانه نظر بعباده مشروعه ځکه دا خو سر کې نظر د مشروع عبادت لما ذکرنا من ویل دي کنه لما ذکرنا معنا مشروع عبادت ذکر شي کله نه د افعال شرعیه نه وشي عقبی غیره ذات مشروع لما ذکرنا دقه معنا ده لان النهي خپل وي چې نهي چې دا یوجب بقاء تصرفي دا واجبای چې تصرف دی باقی وي مشروعان تصرف دی مشروعي بقاء د تصرف دی مشروعي ولهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الاوقات وصار خبره کې چې وخت مو وکړه نو مليسب یعنی کله چې تصرف د دې بقا د تصرف مشروع
بقا تصرف سوا نو که یو سړي په دغه اوقاتو کې نفل شروع کړه تاسو معلومه ده لازم النفل بالشروع مخکې نظر خبره وا وسه نفل شروع کړه سي مونږ سي واسه نفل شروع کړه او به دا نه د باندې به د دې اختتام ته رسول لازم دي ځکه مسله دار چې وسه نفل شروع کی اخر ته رسول به سدي لازم النفل بالشروع وی کنه کور وینه رسول رست به قضایي راوړي دا د سوله کنه نظر لکه په دې اوقاتو کې چانه بل شروع کړه هم به لازم النفل بالشروع والحكم به لګي ولي ذکر دي تصرف مقان مشروع دی ولهذا قلنا لو شراك يشري شروع كل في النفل فنفل کی في هذه الاوقات بری اوقاتو کی لازمه بالشروع پدمان لازمی کی د شروع د وجنا ولي بلازمی کی مناسب زکه ذاتن دلته فعل مشروع دی وارتكاب الحرام ليس بلازم من دا اعتراض نه جواب دی چلکه دلته څنګه ته چې دا مونږ په لازمي ګل د ارتکاب د حرام راځي په اوقات مکروه کې مونږ کول د حرام دي نو کله کم فعل سره ارتکاب د حرام لازم وي نو فعل باطل وي لہذا هغه کې شروع کول دا چې لکه نه شروع کول لازم النفل بشروع له حکم بین لګي اعتراض وینه شلبي کم چا سره چې ارتکاب د حرام لازم راځي هغه اصل کې قبیل عینی نه ګرځي خلمو کنه لکه مختم چې نکاح کی خبره کړي او بغیر د گواهانو چوکي تاسو وکنه مخکې سبق کې ویلو کنه نکاح کول بغیر د گواهانو سره دین چې افعال شرعیه ونه دي خو بغیر د گواهانو باندې نه راغلي چې لا نکاح الا بشهود نه راغلي وکنه هلته مونږ ویلو دا قبیل او د چانه اصلا غیر مشروع نه ګرځي اگر که افعال شرعیه دي د قبیل عینی نه ګرځیدل ځکه ارتکاب د حرام سره دلته ارتکاب د حرام راځي جواب دا دلته ارتکاب د حرام لازم ناراضي وینه شریفي ولی لازم ناراضي کدا سره دا منځ وګت کیو صحیح ټیم ته ورسي او لا سلام نه ګرځولې ټول وی چې منځ صحیح دي لکه شرع ارتکاب د حرام لازم به کار دي چې ته مونږ نه صحیح کېدلې ارتكاب الحرام ليس بلازم ولي للزوم الاتمام ځکه اتمام خجي او ارتکاب د حرام دا نه لازميږي د وجه د اتمام د لزوم نه لازميږي ولي فانه لو صبر ځکه دا سره صبر وکي حتى حلت الصلاه بارتفاع الشمس تر دې چې مون جایز شي د ارتفاع الشمس د وجنه سار پټیم کیا د غروب د وجنه مازیګر پټیم کیا د لوک د وجنه ماسخین پټیم کی د لوک معنا زوال امکن والاتمام بدون الكراهه در بار ممکنه ده چې مونږ پوره کی بغیر د کراهت نه وبه فارق صوم يوم العيد وليس توجه جي یو سړی اوقات مکروه کې مون شروع کړلو لازم النفل بالشروع حکم بلګي خیرم ده کنه ولی کدا مونږ وګت کې او ټیم بدل شي اما قشانه مون جاری ساتلې نو ګوري مونږ صحیح شو په صحیح وخت کې ادا شو دا څه وکړه خو کې وسړي په اوقات مکروه کې صوم شروع کو یعنی اختر ورځې روزه شروع کړه او به ما تکلا لازم النفل بالشروع عليكم بدل لګي الته لګي مونږ کې ودلته نه لګي د دې څه وجه ده د دې وجه وای ښا وای ځکه مونږ چې په صوم کې یو سړی د اختر ورځ باندې روزه شروع کی دلته ور سره ارتکاب د حرام لازم دی نه تی بچ کی ارتکاب د حرام ور سره لازم دی او صلات کې وس لازم التک اوقات سیو پوری من همدغه شان جاری ساتلو ارتکاب د حرام ختمېدلو او دلته روزه چې دا همدغه ماخام ټیمو پوری روزه کته ماته او کنه ماته خپل ختميږي وي خلک نو کنه اول ته مونږ کې دا حساب نشته چې هغه مکروه ټیم ختم شو مونږ ختم شو نه ختميږي او دلته څنګه چې ماخام شو علم ده کنه دا څوک نشي ویل چې هغه ورسې ټیم شروع شو نه روزه ختم شو ارتکاب د حرام ورسره لازم دی وسامي کې دا مسله په بل اصل معنی تفریق کړی دا هغه وای د صلات د وخت اثر پورې خبره کړی دا وخت اثر په صلات کې کمزور دی ځکه وخت د صلات د پر ضرب تاسو پاتره او ضرب چې مضروب کې اثر نه کوي یا وخت کار رنګ او منځ په خپل حال مانی خودم راځي چې خوب به غیر د وجه ناراضي نزاتن مشروبي نه پیږي او صوم چې د معیار دی د وخت چې د معیار د صوم لپاره دی او معیار د چاره پر چې معیار وي پاږي کې اثر وي
ځکه دا رچا لپاره چې معیار وي دغه په تعریف کې داخلي اصل کې اوس یوم چې د صوم په تعریف کې داخله ده وای نه شي خبره مانی نو د یوم کلک اثر ده په صوم کې نو که یوم کې فرق او صوم کې هم فرق وي ارتکاب د حرام وسر راځي وي فرق وای نه شي مونږ دلته چې کوم فرق کړي به دی خو پوه شولې یو کې ارتکاب د حرام راځي بلکې ناراضي نو که چا کې ارتکاب د حرام لازم ناراضي کې هغه کې شروع کړه لازم النفل به شروع کوم به لګي لکه صلات او صوم کې ارتکاب د حرام لازم راځي که شروع به وکړه لازم النفل به شروع ولو کوم به کې نه لګي نور انتهي آسان دی وته وګورئ وبه ام بدی وجمانی کوم وجه چې ارتکاب د حرام په صلات کې لازم ناراضي فارق الصوم يوم العيد دا نفل جدا کیږي صلات نفل دا جدا کیږي د صوم د یوم العيد نه فانه لو شرع فيه ذکر کې صلی شروع کې بدی کې لازمي کې پینه ان ابي حنيفه او محمد دوړ په نسبت امام سب سے ودلته لازم راځي صلات باندې قياس کوي ولي لان الاتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام ذکر دا طرفین وي اتمام د صوم چې د بدی صورت کې دا نه جدا کیږي ارتکاب د حرام نه او لازم راځي ومن هذا النوع وطي الحائض فان النهي عن قربانها باعتبار الاذى ليس دا خبره می تکړه او توجه چې نه د افعال شرعیه او وشي تقاضا د چا کوي قبی لغیره دا ویلو ها که شرع قرینه موجوده وا په دې خبره چې دا د قبی لعینه سره تعلق ساتي به ولعینه سره تعلق ساتي همدا شان د بلم ویلی وا چې نه د افعال حسیه او وشي د چا سره تعلق وي قبیل عینه سره تعلق وي او که شری قرینه موجوده په دې خبره چې دا قبیل غیره نه دي د چانه به ګرځو به هم دا اعتراض دی دغه جواب کو اعتراض زاده چې دا د حالت هیڅ کې جما کول دا خدا فعل حسیو نه دا خو کار پته لګي د دې تحقق په شرع نه بوخو هر چا ته بدل کې دا کار نه دی دا کنه دا دا چانه دا فعل حسیو نه نو په کاردار دا قبیل عینه نه وګرځي او دې معنی هیڅ قسم حکم مشروع په مرتب نشي ځکه په قبیل عینه باندې حکم مشروع نه مرتب کیږي ویلې مو کنه تاسو ان کې تاسو وی په حالت د هیڅ کې څوک جماو کې ګوره غړي مسلې به ورته پرې کړې دي نو حلالم په صحیح کیږي حلال کې جما شرط ده کنه حالت د هیڅ کې څوک نکاح وکي وته وکي او حلالم ټکیږي امدا شان خلوتم حالت د هیڅ کې وته وکړه عدت په واجبې کې وغیرہ ټول مسلې روانې دي کا ان تاسو په احکام او مرتب کوي احناف دا ولی وای نه شولې سره د دې نه چې دا چانه دی افعال حسیونه دي په کار دا چې قبیل عینه یو حکم به مرتب کړي جواب ونی سي موږ دا خبر وختیم وکړه چې کله نه د افعال حسیونه شي دا غي تعلق د چا سره قبیل عینه سره خو کچري قرینه موجوده او بده خبره چې تعلق د قبیل غیره سره دی نه به بدا قبیل غیره نه ګرځي اصلا به مشروع وي دلته قرینه موجوده ده ولرسول صلی الله علیه وسلم یقول هو اذن وای کنه وای وتوای چې بده کې zarar ده نو ګره پته لګی چې دې zarar د وجه نه بده کې قبح راغلی کني ذاتن کې قبح نشته ده اگر کفاله سیونه ده خرص چې الله پاک د دې جما د منیواری کوم علت بیان کو کنه هغه د جما نه غیر شه ده هغه څو ازا د جما تعلق نشته کنه وای نه شي خبر مانی نو اگر کفاله سیونه ده بکر د چې قبیل عینه نه وي خرص چې الله علت بیان کو قل هو اذن او علت داسې شی بیان کو چې هغه د فعل منهیان هونه غیر دی پته ولګیدل دا څوک شو قبیل غیر نه دی اگر کفاله سی وینه شولې دا وس دا قاعده شوله چې فعل سیونه نه یوشي هغه د قبیل عینه نه هغه قرینه موجوده و یو داسې شی شارع خودلو چې هغه علت د فعل منهیان هونه غیر شی علت وګرځولو دغه نه هی لپاره پته ولګی دا چانه دی غیر نه دی اوس وګورئ وای شولې کنه به ومن هذا النوع دغه نوع يعني قبيل غيره نه دیکھا اگر کفاله سیدی وته د حایزم ده فإن النهي ذکر نه چې دان قربان یا د دې د نزدېکت به اعتبار الاذى د چا د وجنه ده اذى او زاد فعل منهيان هونه غیر شی ده لقوله تعالی يسالونك سند بوس کې يعني المحيض اس مبارک قلت وايو اذن دا خو ضرر ده فاتزل النساء جدا شی د خزنا فی المحيض ده اس حالت کې ولا تقربوهن مورته نزدیکی حتا يطهرن تر دې چې پاک شي ولهذا وسرازی مولسه چې دا سره د دین افعال حسیه دي کنه دا خبره می وختي وکړه خو دې کې قرینه معلومیږي چې دا چانه د قبیل غیرین دي
او قبیل غیره باندې احکام مرتب کیږي کنه خو دلته ګوري احکام به مرتب کوي ولهذا يترتب الاحکام مرتب کیږي احکام علی هذا الوتی بدی وتی باندې فيثبت به احسان الوتی مولوی کله چې وسله شاد توجه جی یو سره زنا وکي زنا غیر شادي شوی نه هغه بسل کوړي وهل کیږي او که شادي شوی نو به سنگساری کی برجم بی خو شرط دار چې وتی کړي کا نفس نکاح کار نه ورکی چې کړي نو کې اوسري نکاح وکړه په حالت هیڅ کې وته وکړه دا به محسن ګرځي محسن وته محسن ګرځي کا حالت هیڅ کې وته وکړه نو دی وته له اعتبار ورکی کا کلم ده کنه سی ولا ورکړه دا سينه و چې دا وته غیر معتبر ده لہذا سره وته نه ده کړي وسم سل کوړي وای نه محسن شو پوه شي بلا فيثبت به ثابتيږي بدی قوتي کم چې حیث په حالت کې چې شی ثابتيږي احسان الواتی دوتی احسان دیم وتحل المرأة للزوج الاول خذ حلالي کې زوج اول تا ليس حلاله کې دا شرط ده کنه چې کله سره درې طلاق ورکی د بل خاون سره نکاح کې دا شرط چې ور سره کوي وتی کوي ور سره نکاح هم کوي ور سره دویم خاون او سم ور سره کوي وتی هم کوي دین غیر اول خاون ته حلالي کې نه دا څه مسله ده کنه نو کې یو سړي دویم یو خزي نکاح وکړه دویم خاون سره هغه سره په حالت د هیڅ کې وته وکړه دی وته ته اعتبار شته ګوره حکم به مرتب کیږي اول خاون له جایز کیږي که بس طلاق ورکړي وغه دوباره په نکاح کې یعنی حلاله راولي پوهه شي به ثابتي او حلالي کې خزه زوج اول لپاره ويثبت به حكم المهر همدغه شان ونیسي مہر کله موقت کیږي تاسو سره مسله معلومه ده چې کله وتی وشي او یا خاون مرشي یو سره نکاح کې وتی نه کړي مہر نه د موقت شوی او کوته وکړه موقت کیږي اوسې په حالت د هیڅ کې وتی وکړه په حالت د هیڅ کې په دې معنی مہر موقت کیږي دا باندې چې لکه دی وتی ته اعتبار نشته ګور اعتبار ته ورکو نه پیږي همدغه شان نفقه لازمي کې چې وتی وکي ترڅو چې وتی نه کړي اوله وتی هغه پر نفقه لازميږي وای شو دې مثلا نو وتی وکړه بس نفقه لازمه شوله ويثبت به ثابتي کې به سره حکم المهر د مہر حکم ول عدت د عدت حکم ليس کما خزه چې سره نکاح وکي هغه سره وتی ونه کې او طلاق ورکړي هغه من عدت نه دا مسله تاسو معلومه ده چې وتی ونه کې او طلاق ورکړي عدت پی وسی او کوته وکړه او به طلاق ورکړي به عدت وي وسی د حالت هیڅ کې وتی وکړه دی وتی لدا سي اعتبار ورکړي لکه څنګه صحیح حالت کې وتی کړي لہذا عدت به وي ولعدتي والنفقه دا ټول ویل کنه ولو امتنعت عن التمكين لاجل الصداق كانت ناشزه عندهما وليس الاكبر وګوي مسله دار چې خزي خاون ته ویل اول به مہر راکې اله به موتی کې یو پیرم نه دوتی کړي اول پیرو ته ویل ندی کې د خزي حق دی دا خزنه فرمان نه حسابي کې دا خبره سیده اول بوله څور کوي مہر بور کوي اغه نه پس په چکم دی وتی ور سره کوي وای نه شولې به خبره یعنی کې وی خزي ځان منع کړو د وته نه چې وته کوله مې نشي تر سوچ دي را مہر نه را کړي دا د خزي حق دی نشه زمني حسابي کې خو که یو پر خزه وته شي مسله پورا واوري یو پر واده شولا سباله به وای چې ول به مہر را کې اله به مې وته کې وسنا شي زدا دا چا په نظمانه وسنا بس سیدا اتفاقی مسله ده وای شولې یعنی چې یو پر وته شي به خزه ځان منی کوله ځکه هغه ته به شی پر وس پارلو لکه څنګه چې بایه دی بایه مشتری باندې یو شی خرڅ کړي دي مثال مالا کتاب به مولوی صاحب خرڅ کړي ان مولوی صاحب ته مول پیسې را کاله بل کتاب درکو دغه ځا نافرمان نه حسابېږي مکه صحیح ده یو بل کتاب ورکو او به ته ما چول کتاب واپس راکا کتاب راکا کتاب ته راوړم او نه درکوم تر 100 روپۍ نه راکړي اوس بده کې ګناګار حسابېږي یو بل چې کتاب ورکو بس ورمه کو پاینه شلې به یو بل چې خځې سره ودی وشي دوباره به نفقه د مہر طلب کول د وجنه د وته نزان منی کوي نه ناشزه حسابي اوس مسله دار یو سړي خځې سره نکاح وکړه او په حالت هیڅ کې وسوته وکړه سباله د خځه وی چې مال به ول مہر راکېله به موته کې نزان نشي منی کولای دا ناشزه حسابي ولی وته وشوله اگر کړه هیڅ په حالت کې ردی لمنګ اعتبار ورکو نبيږي دغه مسله ده ولو امتنعت کداقه خزه من شول چا سره چې د هیڅ په حالت کې وته شوی دا ان تمکین خاون له قدرت ورکولو په جما باندې لاجل صداق د وجه د مہر نه
كانت ناشزه به حسابي عندما بنز صاحبينو امام سے بنز نہ فلا يستحق النفقه لهذا النفقه بمستحق نه جوړيږي. وحرمه الفعل لا تنافي ترتب الاحكام كطلاق الحائز والوضوء بالمياه المغصوبه. وليس اوس دا خبره چې لکه فعل حرام د څنګه په احکام مرتب کړه خو ټیک نه دي. فعل سره د به څنګه احکام مرتب کړي د حالت هیڅ کې وتی کول دا فعل داسې فعل چې حرام دي احکام په ولې مرتب کړي. ولې سب جواب دار چې کله یو فعل حرام وي د سره منافی نه دي چې احکام دي مشروع دي پر مرتب نشي. حرام فعل به هم په غیمن احکام مشروع او مرتب کیږي زیر تدر خیمه وګورئ. وحرمه الفعل چره لا تنافي دا منافی نه دي ترتب الاحکام د چا سره ترتب الاحکام د احکام د مرتب کېدو سره کطلاق الحائز. وليس د هیڅ حالت کې څو خځې له طلاق ورکې دي نه من راغلی دا خو طلاق ورکې طلاق حقيقي حکم به مرتب شو کنه شو وای نه شولې به د هیڅ حالت کې د طلاق نه سره غلي من راغلی موږ ته طلاق به دی خو یو سره طلاق ورکې طلاق کیږي کنه کیږي. والوضوء بالمياه المغصوبه وليس بدنا من راغلی یو سره چانه بل سب د چانه پټ کی لکه وبل چانه پټی کی وغیرہ یو سره د بل نه وب پټ کړل او به په 10 کې کنه کیږي وګوره دی وبونه هم نه راغلی دا سره دینه مشروع کوم به مرتب شو او 10 کیږي. والوضوء او 10 کول دا ټول مجرور وي ښه. والوضوء بالمياه المغصوبه او 10 کول کل وضوء پاغو بومانه شکم پټی شوی. والاستیاد بقوس مغصوبه یو سړی د بل لنده پټ کړي د کمانه پټ کړي باغې ښکار کوي احکام ښکاری چوکا جایز دی خړې شي ته وګوره سره دین یو منهیان هو فعل ښکار لنده پټول کمان پټول دینه من راغلی دا حکم به مرتب شو. والاستیاد بقوس او ښکار کول باغ لنده کمان باندې چکم پټ شوی. والذبح بسكين مغصوبه یو سړی غواله لکه چرګه لاله کړه په هغه چاړه باندې چې هغه مغصوبه چاړه و ګوره مغصوبه چاړه باندې نه راغلی دا غصب نه راغلی کنه دا فعل حرام دی خو حکم به مرتب کیږي. هغه ذبح سیده هغه چيلي یا ګډه دا څو چرګه وغیرہ به حلال کړه دا بنوي چاله کړه مردار ده نه حلال ده. والذبح بسكين مغصوبه والصلاه في الارض المغصوبه یو سړي زما کچانه بزور نیولې ده باغی کې مونږ کې کنه کیږي سره دینا چې هلته فعل حرام دی یعنی زما کا بزور نیول لا حرام دی خو مشروع حکم به مرتب کیږي. والبيع في وقت النداء وقت النداء کې بیا کول اذان نو شو نو اوس خو بیا منه ده کنه یو سړی بیا کوي حکم په لګي مبيع مالکی کی مشتری او بای د سمن مالکی سره دین چې فعل من راغلی ده. والبيع في وقت النداء فإنه يترتب الحكم على فإنه شاندار يترتب الحكم حكم مرتب کی على هذه التصرفات دې تصرفات معنی ما اشتمال على الحرمت سره دینا ټول تصرفات مشتمل په حرمت باندې الکشن باندې لري پوره کما ووري مليسي بل تفریقي مسله دا چې د فاسق گواہی چې دا غیر مقبوله ده د فاسق گواہی. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا څنګه يرمون ثم لم يأتوا فجزهم 8 جلة ولا تقبلوا لهم شهادة څنګه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فجلدهم 80 جلة ولا تقبلوا لهم بيبس څنګه اولئك هم الفاسقون دا فاسقان دي وين شي خبره فاسق گواہی به وینه قبل توجه نو سره دینه چې نه راغلی فاسق گواہی به نه قبل کې او سړي اوس نکاح وکړل نکاح ابای کې دوه گواهان ضروری دي کنه دواړه فاسقانو نکاح کیږي حکم په مرتب شو سره د دینه نه راغلی دا وینه شي خبره دا ولی مولوی صاحب ځکه فاسق د گواهی اهل دی ولی گواهی قبل اول یا نه قبل اول دا هغه چانه کیږي چې کې د گواهی اهل وي گواهی اهلیت پکې وي تبه چې دنه گواهی قبول کړه من قبل حکم غرست لګي مثال یو ځای نابینات یو بمسکا هغه کې نابینات وای نابینات چې ما ته مګورا هغه کې د کتو صلاحیت نشته ته مګورن دا خو نه نه بلکې به سره نه فدا نو که د
په صلاحیت د گواهی په فاسق کې نه وي به گواهی دې نه قبليږي دا خو به نه نه بلکې به څه نه وي صلاحیت د گواهی په کې دی یګي تحمل کولې شي گواہی یعنی دا کولې شي او د کسانو نکاح وکړه باقی به چاته دا قاضي ته بیانې چې دې کسانو زمون په مخ کې نکاح کړی دا ادا چې دا د اهل به نه دی نفسي تحمل کولې شي او په نکاح کې تحمل کافی دی ادا کافی نه ده پاتې شو لعان ارسل مسله روان ده الته ادا ضروری ده لہذا لعان اهل نه دي فاسقان ویږي به خبره اوس دا مسله د مخکې مسله سره څه تعلق دی هر موږ څه ویل چې وسله فاسق وي هغه د گواهی اهلیت پکشتره د مخکې مسله سره مسله دار روانه ده کوم چې قبیله غیری وي هغه ذاتاً مشروع وي احکام مشروع هغه مرتب کړي شي مسله دا شروع وکنه دلته دې څه تعلق نشته یار وشته کنه وای ملي سي ادا د گواهی لپاره اداي گواهی چې گواهی سره ادا کوي هغه سره لازم سره اهلیت د شهادت ور سره لازم څه ور سره لازم دي نو اداي گواهی ملزوم اهلیت د گواهی اداي گواهی پیژني قاضي ته ودري کې گواهی ور کوي او یو کار د په مخ کې وشي دای تحمل وکي چې او ما ولیدلو نو اداي گواهی د لپاره څوک لازم دي اهلیت د شهادت تاسو لګنه او کله چې د لازم نه نفي راشي نه راشي د چا نم راځي ملزوم نم راځي کنه دا قانون دی لازم منی کیږي څوک منی کیږي ملزوم شکل اداي گواهی نه نفي رااله ولا تقبلوا لهم شهادت نه بدا رااله کنه د اهلیت شهادت نور سره چا نم رااله پوه نه شولې اداي شهادت نم رااله ولې ملزوم دی ما خپل ونه رسیدلې سم ویل ولې سم اداي شهادت چیرې نه ملزوم دی اهلیت شهادت ور سره لازم دی او چې د لازم نه نه راشي د چا نم راځي ملزوم نه مثلا خپل تفرید اصل ته پټ کوغه چې کله الله په ګول دي گواہی مقبل وي د لازم نه نه رااله یعنی دا د گواہی اهل نه دي نه رااله کړه ملزوم نم رااله ادایم نه کیږي دا کنه دا ادا د افعال شرعیه نه دي لہذا حکم نه د افعال شرعیه نه رااله وای چې ادا نم نه رااله حکم به مرتب کیږي وینه شی به خبره باندې تسوګوري باعتبار هذا الاصل ما قلنا من وايو يعني اصل ستر شو چې نه چې دا وجود د مشروعیت منافی نه دیګه ولا تقبلوا لهم شهادتنا بدا ان الفاسق من وايو فاسق چې من اهل الشهادت ده فينقض النكاح نکاح منعقد کیږي بشهادت الفساق ولي لان النهي عن قبول الشهاده بدون شهاده محال ذکر نهي د قبول شهادت نه نفي کول نهي کول بدون الشهاده بغیر د صلاحیت د شهادت نه محال ده علم ده کنم ده ما تاسو ویل قبول شهادت لپاره شرط سره اهلیت د شهادت کنه لازم ور سره اهلیت د شهادت چې نه د لازم نه وشي د چانم کیږي ملزوم نه وشي دلته لأن النهي عن قبول الشهادة ما لك قلت ویل ولك توجه شي ولا تقبلوا الله وي گواہی ما قبل وي دلته نه د چانه وشو گواہی نه قبل دونه ده اداي شهادت نه وشو ما خبر الټه کړی و اداي شهادت دا لازم دي د چا سره نه اداي شهادت ملزوم دي د چا سره ملزوم دي اهلیت شهادت ور سره لازم دي دا سیده کنه اداي شهادت بالا کې دا ور سره لازم دي چې څم وي اهلیت د شهادت وي دا څه شو او نه د ملزوم نه راغلی ما الټه ویلو کنه هي چا نه راغلی ملزوم څوک د اداي شهادت میته قبل وای او نه چې د ملزوم نه راشي چا نه راځي لازم نه لہذا دا د شهادت اهل نه دینم نه هراله چې نه هراله او فال شریعه نه دی نو حکم په ور مرتب کې دی شي مطلب نفس اداي کولې دغه کولې شي صحیح د شهادت اهل پکې اهلیت پکشتا څنګه نه هي تراغلی ده وين شولې ورنه ولا تقبلون هراغلی تاسو دی گواہی مقبل وای یعنی د اداي شهادت نه هراغلی دا ملزوم دی لازم مسسوک دی هغه صلاحیت د شهادت دی دا اهلیت د شهادت دا ور لازم دی او نه ملزوم نه وشي د چانم کیږي لازم نه لہذا کوئی چې نه د دې نه مشوله چې تا دیو کې اهلیت د شهادت نشته دی دنه نه هو شو کنه او کم افعال شرعی نه دی وشي غي تعلق د چا سره قبیله غیری سره لہذا دا ذاتن مشروع ده یعنی د کې اهلیت شته
خو د دې فسق د وجنه چې دا شهادت د غیر د وجنه چې لري شوی شهادت لري شوی دی وای نه شولې چې شتره نو حکم په ور مرتب کې دی شي یعنی دومره د صلاحیت کافی دی په نکاح کې کوم شي کې چې صرف ادا ضروری نه و صرف صلاحیت په کې کافی و نال ته به حکم باغی مرتب کې دی شي نکاح هم د شان ده په دې کې ادا ضروری ده صرف او صرف صلاحیت کافی دی او دې کو صلاحیت شته ځکه نه یې تراغلی ده انا افعال شرع نه و شي حکم په مرتب کې دی شي کنه قبیل غیری وي وانما لا تقبل شهادتهم لفساد في الاداء وې دیو گواہی چې نه قبليږي د وجه د فساد نه چې په ادا کې فساد راغلی ځکه دیو رد شول کنه لعدم شهادت لا لعدم شهادت اصلا دې دا د معنا نه ده چې دیو کې اصلا د صلاحیت او اهلیت نشته د شهادت دا وجه نه ده ولا هذا لا يجب عليهم اللعان بس مسله دا د نسی یو سره چې خزم باندې تهمت ولګي تا زنا کړی یا د عزیز معنا نه ده به بلیان کې کله خپل منځ کې خو نه مانی لیان وګی کنه نو لیان کې ضروری دار چې دا کسان اهل شهادت ویغا توجه سوي اهل شهادت سره سره اداء شهادت اهل هم وي ادي کسانو کې اداء شهادت اهلیت نو کنه فاسقو کې صرف اهلیت پکې د چاو د تحمل د ادا پکې نو لکه وسره فاسق او خزمانی لیان د زنا کنځلې توکلې هغه مې اسکی بیان نه چلیږي ولې باندې چلیږي ځکه په لیان کې اداء شهادت ضروری ده عدالت اداء شهادت پکې اهل اداء شهادت نه دي وینه شریفی او نکاح کې اداء شهادت نو ضروری صرف اهلیت کافی او اهلیت پکې و فرق وینه شریف وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لان ده واجب دی معنی لان ذلك اداء شهادت ځکه دا ادا د شهادت دا ولا ادا مال فسق او ادا د فسق سره نوی دا به